څنګه دی یا د نیک دی او که بد دی. یو سړی خپل نیکی او بدی معلوموي چې زه ښه سړی یم او که بد سړی یم. فلیعرض نفسه علی القرآن، نو دی د خپل ځان وړاندې کی قرآن پاک باندې. قرآن پاک ته دی وګوري، بیا دی وګوري چې آیا قرآن کریم څه وایي، دا صفات، دا خویونه، دا اعمال په ما کې شته او که نه. خو دا د هغه چا کار دی چې څوک قرآن پاک باندې پوهیږي، لکه عالم شو، قرآن کریم معنا باندې پوهیږي، یا کوم کس چې د قرآن پاک په درس کې کینی، قرآن پاک تفسیر سره بیانیږي، دی بیا وګوري چې قرآن پاک کومه عقیده بیانوي، دا عقیده زما ده، که د هغې خلاف وي د قدر و قیمت الله سره نشته. دغه رنګې هغه عبادات، هغه معاملات، هغه معاشرت، هغه اخلاق چې کوم قرآن پاک وایي د هغې موافق دی او که نه. وعن عبد الله بن مبارك رحمه الله قال أخبرنا شريك بن عبد الله بن هلال يعني الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بدأ باليمين قبل الحديث فقال ما منكم أحد إلا سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای هغه چې به خبره کوله نو د خبرې نه وړاندې به قسم خوړو، قسم به خوړو، خبره بیا له کوله. فقال یو ځل یې وفرمایل ما منکم احد الا سيخلو به کما یخلو احدکم بالقمر لیلة البدر، په تاسو کې یو کس هم داسې نشته چې هغه به الله جل شانه سره د خپل رب سره خلوت نه کوي، یعنی دی به یوازې او الله جل جلاله به یوازې، هر یو کس به یوازې به یوازې الله جل جلاله ته ولاړي. کما یخلو احدکم بالقمر لیلة البدر، لکه څنګه چې یو کس یوازې د څوارلسمې سپوږمۍ وي مخامخ او دی ولاړ وي. دا تشبیه ده، یعنی شپه ده، څوک نشته، اسمان باندې سپوږمۍ ده، نو سپوږمۍ ښه واضحه ده، هغې رڼا په هر ځای باندې ده، تا ته صرف هغه ښکاري. نو الله جل جلاله دا تشبیه په من کل الوجوه نه ده، صرف په لیدو کې ده. مطلب دا دی چې الله پاک به ته داسې واضحه دا الله جل شانه په مجلس کې و الله پاک ته مخامخ ولاړې، په دې کې به څه شک نه. ثم یقول، بیا به الله جل شانه پوښتنه کوي ابن آدم، ای د آدم بچیه، ما غرک بی، ته کوم څیز زما په باره کې په دوکه کې اچولی وې، تا ته کوم څیز دوکه در کړي وه چې ته زما احکام دې نه منل، زما خبرې دې نه منلې، زما اطاعت دې نه کولو، زما مخالف روانې، څه شي دوکه کړی وې. یا ابن آدم ما غرک بی، زما باره کې ته کوم څیز دوکه کړی وې. یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، ماذا عملت فيما علمت، تا چې څه زده کړي وو په هغې باندې تا څه عمل وکړو. یا ابن آدم ماذا اجبت المرسلین، ای د آدم بچیه، تا پیغمبر ته څه جواب ورکړو. دا به الله جل جلاله تپوس کوي. ما غرک بی، کوم څیز تا ته دوکه در کړي وه، مال دوکه در کړي وه، مال زما نه اړولی وې، اولاد دوکه در کړي وه، اولاد زما نه اړولی وې، ښځې دوکه در کړي وه، ښځې زما نه اړولی وې، عهدې او منصب دوکه در کړي وه، نفس دوکه در کړي وه، شیطان دوکه در کړي وه. هسې دوکه ورکوونکی شیطان او نفس دی، او نفس او شیطان انسان ته مختلف څیزونه ښایسته کي، هغه د دام په مثل وي او په هغې دام کې دی راګیر شي او د الله جل جلاله نه په بل طرف روان شي. کومه لار چې الله پاک ته تلي په هغې سم نشي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر، اللہ کے اوپر سیدھا راستہ پڑتا ہے اور راستوں کے اندر باقی راستے ٹیڑے ہیں. نور لارې ټولې کږي دي، یو لار ده چې هغه الله جل جلاله ته رسیږي، هغه د هدایت لار ده، هغه د صراط مستقیم لار ده، هغه د دین اسلام لار ده، هغه د شریعت محمدی لار ده، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم وحی نازل شوی د هغې مطابق ژوند ته لور لار ده، هغه د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کوم لار تللی هغه لار ده. لکه فرمایي علیکم بسنتي، زما لاره ونیسئ،
زما لاره کلکه ونیسئ. علیکم اسم فعل، علیکم بسنتي، زما په لار روان شي، نور لارې پرېږدئ. به هر حال انسان ته شیطان او نفس دوکه ورکي او په مختلفو لارو باندې سر کی. یا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، اے د آدم بچیا تا چې څه زده کړي په هغې د څه عمل وکړو، چې څه دې زده کړي په هغې د څه عمل وکړو. دا زده کړه او علم دا د عمل لپاره وي، او د زده کړې نه مراد دا نه دی چې کوم سړی عالم دی او باقاعده په مدرسه کې 10 کاله 12 کاله سبق ویلی، بلکې د زده کړې نه مراد دا دی چې یو خبره هم زده کړي وي د هغې باره کې هم تپوس کړي، او چې په عمل یې نه کړی د هغې باره کې پوښتنه کړي. بعضې خلک د دې جملې نه د حدیث مبارک نه الټا استدلال وکړي، او هغه دا چې دی وایي چې علم زده کول نه دي پکار، ځکه چې علم دې زده کو نو بیا به در باندې د خدای حجت تام شي، په ورځ د قیامت به درنه تپوس کړي، او دا خبره ډېره خطا ده، ځکه چې علم یې نه وي زده په هغه باندې به 2 وبال راځي، 2 تپوسونه کړي. علم دې ولې زده نه کو؟ ما تا ته سترګې درکړې وي، صلاحیتونه مې درکړي وو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اس میں نصیحت ہے، لیکن نصیحت پر عمل وہ کرتے ہیں لمن کان له قلب، جس کے سینے میں دل ہو، جو دل سے سمجھے، او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان لگا کے حاضر ہو کر سن لے. دغه 2 لارې دي، یا دا چې سړی په خپله مطالعه قرآن پاک باندې پوی دی، مجتهد دی، ژبې نه واقف دی، صرف، نحو، معانی، بیان، بدی په دې باندې پوهیږي، په ټولو علومو د قرآن پاک نه استنباط کولی شي لکه څنګه چې ائمه. یا دا دا چې دی په هغې نه پوهیږي نو د چا نه واوري، دې باره کې به بیا تپوس کېږي، ځکه الله جل شانه انسان ته سترګې ورکړي دي، نو د دې سترګو مقصد دا دی چې د الله د رضا او خوشنودۍ کې اول استعمال کې، بیا په خپل ضرورتونه پوره کو. که مونږ ټول عمر د دنیا په ضرورتونو کې، موبایل ته په کتو کې، سکرین ته په کتو کې، عمارت ته په کتو کې، د کور ضروريات، د سړي د ذات ضروريات ته په کتو کې په هغې کې تیر شي، او دې نه څه فایده وانخلو، الله ته پرې نږدې نه شو، نو دا سترګې بېکاره شو. مازغو سوچ زړه الله جل شانه را کړی دی، که په هغې د الله جل جلاله معرفت حاصل نشو نو دا زړه بېکاره شو. دغسې چې څومره د انسان اعضا دي د هغې مقصد اولی دا دی چې سړی پې باندې خپل رب ته نږدې شي. نو دا به 2 تپوسونه کېږي، علم دې ولې نو حاصل کړی او په هغې دې عمل ولې نو کړی، او چې کله علم حاصل شو نو علم دې حاصل کو، بیا دې پې عمل ولې نو کړی، ځکه چې علم نافع دغه دی. یا ابن آدم ماذا عجبت المرسلین، اے د آدم بچی تا پیغمبرانو ته څه جواب ورکړو. مرسلین دلته جمع راغلی ده، او د دې جمع راوړو مطلب دا دی چې یو پیغمبر دعوت قبلول، د یو پیغمبر په خبره باندې عمل کول، دا سیده لکه د ټولو پیغمبرانو په خبره عمل کول. سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره عمل کول، د دې نه مخکې چې تر آدم علیه السلام پورې څومره انبیا تیر شوي د ټولو په خبرو عمل کول. ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي کذبت قوم نوح المرسلین، د نوح قوم پیغمبرانو تکذیب وکړو، پیغمبرانو ته وی چې تاسو دروغ وایي، حالانکه د نوح علیه السلام په وخت کې کافر او مشرک قوم ته صرف دا ډومبی پیغمبر دی چې راغلی دی. د نوح علیه السلام نه مخکې چې څومره انبیا راغلي، آدم علیه السلام، شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام وغیره وغیره، هغه انبیاء کرام چې وو نو هغه وخت کې خلک سمو، صرف آدم علیه السلام چې رالو نو دغه د الله جل شانه دین هم ورته ښولو، او هغې سره په ځمکه کې د ژوند تېرولو طریقې هم ښولې، ټول د هغه ضروریت په سمه لارو. لومبی پیغمبر چې هغه داسې قوم ته راغلی دی چې هغه په خطا لارو چارو باندې سرو، هغه نوح علیه السلام دی. نو نوح علیه السلام یو، لیکن جمع صیغه استعمال شوي دی، ځکه چې د یو پیغمبر تکذیب کول د ټولو تکذیب کول دی، یو پیغمبر نسبت دروغو ته کول ټولو نسبت دروغو ته کول دی. یو دویمه دا ده چې ابن آدم ته خطاب دی، د آدم بچی، او د آدم بچی چې څنګه دی امت کې دي داسې دې نه مخکې هم تیر شي. د عیسی علیه السلام قوم چې و هغه هم د آدم علیه السلام اولادو، د موسی علیه السلام قوم امت چې و هغه هم د آدم علیه السلام اولادو، د ابراهیم علیه السلام، د هر یو پیغمبر
په زمانه کې چې کوم خلق دا ټول د آدم علی السلام اولاد دي. نو مرسلین شون کې انبیای کرام ډیر راغلي دي، هر قوم د خپل پیغمبر د تعلیمات او ارشادات مبارک به تاسو کی. او اوس هم سوار له سوکاله تیر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره زمانه نم ده چې وګور ډیرم دا ډیر نم د دنیا چې مخکې سمره تیر شي ده، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه باقی دي. قرآن پاک محفوظ دی. دا قرآن پاک به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانولو کوم چې موږ سره په جمعاتونو کې پروت دی، دا الله کلام دی. نو دې باره کې به تپوس کوي چې د پیغمبر په دې تعلیماتو تا څومره عمل کړی دی، تا پیغمبرانو ته څه جواب ورکړی. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ان اخف ما اخاف اذا وقفت على الحساب ان يقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، هغه فرمایي چې د ټول نه زیات خطرناک شی چې زه یریږم هغه دا چې کله زه د الله جل شانه وړاندې حساب ته ودرېږم او ما ته دا وویل شي چې تا علم زده کړو په هغې د څومره عمل کړی، دې مقام نه او دې موقف نه یریږم او دغه ایمان دی. قرآن کریم کې الله پاک سورہ رحمان کې فرمایي واما من خاف مقام ربه واما من خاف مقام ربه فنهى النفس عن الهوى. بل صورت کې چې څوک د الله جل شانه په وړاندې د ودرېدونه مراد د حساب کتاب د پاره ودرېدل، چې څوک دین یریږي واما من خاف مقام ربه فنهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. او د په دنیا کې بیا ځان د خواهشاتو نه بچ کو نو دغه سړی به جنت ته ځي. وان محمد عن ابي جعفر ان عبد الله بن مبارك رحمه الله قال اخبرنا سفيان الثوري خالد بن كريم قال سمعت ابا جعفر قال ابن سعد ابو جعفر هذا يقال له عبد الله الحاشمي وليس بمحمد بن علي رضي الله عنهما يقول جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله للمسلمين فيك فخصني منك بخاصة خير. ابو جعفر رضي الله عنه یو صحابي دی، غوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو سړی رالو فقال عرض کو بارک الله للمسلمین فیک، الله جل شانه دې تا په مسلمانانو کې برکت واچي، یعنی تا سره مسلمانان الحمدلله ناس دي تا نه استفاده کوي. فخصنی منک بخاصة خیر، نو ماته یو خاص قسم نصیحت وکړه، ماته یا رسول الله نصیحت وکړه چې زه په هغې عمل وکړم، یعنی تا نه مسلمانان فایده اخلي خو زه فایدې دپاره راغلی. قال مستوسن انت، د الفاظ چونکې داسې یو چې په هغې کې د نصیحت لفظ نشته دی. خصني بخاصت، ما خاص کا د خپل یو خاص څیز سره مې مختص کا. د دې ډېرې معنی کېدای شي دا دی چې تا سره مال وي مال راکه، سره زر سره راکه، سپین زر سپین زر راکه، ستا خاص کپړه وي جوړه راته راکه، دا راته راکه، دا راته راکه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي ستا مطلب څه دی؟ مستوسن انت، ته دا غواړې چې زه تا ته نصیحت وکړم. وراه قال ثلاثا قال نعم، درې ځله یې تپوس وکړو نو هغه کس جواب ورکړو چې یا رسول الله دغه مې مقصد دی، یو خاص خبره راته وکړه. قال اجلس، بیا ورته وفرمایل چې کېنه. اذا اردت امرا فتدبر عاقبته فان كان خيرا فامضي وان كان شرا فانتهي. چې کله ته د یو کار اراده وکې نو غور کوا، سوچ کوا، د هغې انجام ته ګوره چې انجام به د دې خبرې سی. فان كان خيرا، که چېرې هغه انجام د هغې ښه فامضه، نو بیا هغه کار وکړه. وان كان شرا فانتهي، او که چېرې د هغې انجام بدو نو بیا د هغې نه ځان وساته. نو دې حدیث مبارک نه یو دا خبره معلومه شوه چې د بل نه نصیحت دپاره بل څخه تلل پکار دي. هغه کس چې هغه تا ته نصیحت کولی شي وپوهېږي چې ما ته نصیحت وکړه، هغه بیا د هغه خوښه ده که تا ته قرآن پاک وایي که حدیث وایي. لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې کوم ځای کې چې یا ایها الذین آمنوا خطاب راغلی دی هغې پسې ګوره چې خدای پاک څه وایي، که د څه امر یې کړی په هغې عمل کو، که څه نه یې منع کړي نو هغې نه ځان منع کړه. دا دوو ټکو کې وویو، دې کې قرآن پاک ډېر آیتونه راځي او د مؤمنانو صفات پکې راځي. دویمه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته وفرمایل اجلس. دې نه معلومه شوه چې کله انسان یو کار اهتمام وکړي نو بیا هغه خبره په زړه پروزي، نو چې روان وي نو سړی ودرو او چې ولاړ وي نو سړی کېنوه.
چې کینې اوس به دې متوجي وي او که هغه په خپل حالت کې دی چې کوم کې تپوس کړی دی مثلا روان دی په تلو تلو کې نو کله کله خبره په ذهن کې پرونځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حالت بدل کو چې کینه چې په اهتمام سره دا خبره وغواړي اذا اردت امرا فتدبر عاقبته درېمه دا چې کله انسان یو کار کوي نو اراده کوي دین غیر اختیاري سيزونه اوتل کله انسان غیر اختیاري طور سره لکه خوب غیر اختیاري دی خوب لیدل غیر اختیاري دی په خوب کې ولیدل چې ما د خلینو کلمه د کفر وروته او داسې او داسې او داسې ګډوډ خوبونه ولیدل په هغې باندې نیول نشته هغه څیزونه چې کله د انسان اختیار کې وي نو په هغې باندې نیول شته ځکه یو فرمایل اذا اردت امرا چې کله ته د یو کار کولو اراده وکړي فتدبر عاقبته بیا د هغې په انجام باندې غور کو انجام باندې غور کو د کار دوه حصې وي یو د هغې ابتدایي حصه وي یو د هغې انجام وي نتیجه په هغې باندې چې مرتب کېږي چې کله هغه وکړي لکه یو سړی چاړه راکاږي په ژوندي حیوان باندې په انسان یا په ځناور باندې نو چاړه راښکل له لاس حرکت ورکول دا د هغې ابتدا ده انجام یې څه دی قتل سړی مړ شي او دومره لویه ګناه ده چې سره سم نه ده ټوپک تماچا په هغې کې ګولۍ پرته ده په شپېلۍ کې او په ماشه باندې ګوته کې خل دي راښکل دي نو دا خو ابتدا ده سړی به خپل تا وغوسه وبسي انجام یې څه دی سړی به قتل شي دغسې بل یو کار بل یو کار بل یو کار کله کله د یو کار انجام هغه د ابتدا خوشنما وي مزیدار وي او هغې اخر چې وي د هغې انجام هغه انتهایی خراب وي څومره معصیات او ګناهونه چې دنیا کې سړی کوي نو د هغې ابتدا ډېره مزیدار ده شراب څکل حرام خوړل دروغ ویل لذت پکې محسوسېږي بعضې خلکو ته د خوند دپاره دروغ وایي نور معصیات او ګناهونه د دې په ابتدا کې خوند دی ځکه خو خلک پې باندې ورځي او دا شیطان خشته کوي او انجام د هغې ډېر خطرناک دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انجام ته یې ګوره مطلب دا دی چې ابتدا ته یې مه ګوره انجام ته ګوره او دغه نه دا محاوره ده پهله تولو پیر بولو لومبه اتلا چې دا خبره څه ده د دې به نتیجه سره وځي هغې نه پس چې کوم دی نو بیا خبر او داسې خلکو ته زمونږ د دې اردو په ژبه کې دور اندیش وي دور اندیش یا انجام بین وته وي جس کی نظر بالکل اخیر پہ لگی رہتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ټول خلق نن سبا چې ګوري سرسری روان دي بس منډه عاقبت او په انجام باندې غور او فکر نشته دا د انسان خيارتیا ده چې دې په انجام باندې غور کوي او د هغې نه ځان ډډې ته کړي ټیک ده د دې ابتدا ډېره بارونقه ده مزین دی ښایسته دی دا کار لیکن دې پسې شاته لوی ګړنګینې کندې دي او هلاکت دی فإن كان خيرا فامضه کچرې دا کار د خیر نو کوئ وإن كان شرا فانتهي او کچرې بدو انجام ته ګوره نو بیا د هغې نه ځان ساته